بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سورة البقرة آیت نمبر 76. په دې آیتونو کې الله رب العالمین د دې یهودو چې کوم هغه خلک وو چې هغه منافقانو، یهودو کې دوه قسمه خلک وو. دا بني اسرائیل یهود چې کوم وو، ځینې داسې وو چې هغوی بلکل ښکاره د اسلام مخالفت کاوه، کافرانو په اسلام یعنې ایمان نه و راوړی. ځینې په دې کې داسې وو چې هغه منافقانو په ظاهره باندې ایمان راوړی خو په پټه باندې اصل کې هغه د کافرانو سره ملګري وو. نو دوی به راله مؤمنانو سره به کېناسته پاڅېده، کله به چې د مؤمنانو سره کېناسته نو دا به ویل چې یاره موږ خو ستاسو سره ملګري یو، او دوی ته به دا هم بیانول چې یاره زموږ پخوانه په نیکونو باندې داسې عذابونه راغلي وو، زموږ دا چل شوی دا هغه چل شوی، دا واقعیت به ته بیانول، داسې عذابونه راباندې راغلي، دا امتحانات زموږ په نیکونو باندې راغلي. یا به ورته دا هم بیانول چې زموږ په تورات کې چې دا تاسو کوم د پیغمبر علیه السلام او د نبي علیه السلام دا کوم صفات چې کوم دي تاسو یې بیانوئ یا په دې کې دي دا زموږ په تورات کې زموږ علما موږ ته هم بیانوي چې او بالکل داسې یو پیغمبر په آخر دور کې راځي، دا صفات وي او دا صفات زموږ په تورات کې هم بیان شوي دي. نو دوی به چې کله بیا واپس لاړه او د خپلو مشرانو سردارانو سره میلاو شو، ځکه د هغو څخه به هم کېناسته وو، خو منافقان اصل کې خو د هغې ملګري وو. نو هغې به ورته بیا ویل چې لکه تاسو ولې داسې چل کوئ، تاسو د مؤمنانو سره کېنئ، نو ایمان خو ستاسو ظاهره خبر چې د هغو سره خو مؤمنان نه یې، په هغې خو ایمان نه دی راوړی، خو تاسو د خپل واقعیت دوی ته ولې بیانوئ چې زموږ په پلارانو په نیکونو باندې دا امتحانات راغلي، ځکه دا خو زموږ دښمنان دي. نو سبا به ته وایي چې که تاسو ښه خلک وئ نو به تاسو امتحانات ولې راتله، ستاسو په پلارانو باندې عذابونه ولې راتله. او موږ خو دوی ته وایو چې موږ الله ته ډېر زیات غوره یو، موږ خو د الله یعنې ځان ته به داسې ویل چې یاره موږ د الله زامن یو، نعوذ بالله من ذلک، موږ به جنت ته ځو، جهنم ته بالکل نه ځو. نو چې تاسو دوی ته دا بیانوئ چې زموږ په پلار نیکه باندې داسې عذابونه راغلي، نو خو بیا دا دلیل نیسي چې ګوره تاسو که ښه خلک وئ الله ربانه عذاب ولې راوست. نو معنی دا ده چې دښمنانو ته خپل حقایق مه ښکاره کوئ. دویمه خبر دا ده چې یا دا مطلب دی، یا دویمه معنی دا ده چې تاسو چې د تورات کې کوم د پیغمبر علیه السلام او د دې آخري پیغمبر کوم صفات بیان شوي دي، نو دا تاسو دې مؤمنانو ته ولې بیانوئ چې یاره دا زموږ په تورات کې موجود دي. دا ورته ځکه مه بیانوئ چې که دا تاسو هغې ته بیان کړئ او سبا د الله مخې ته موږ ودرېږو قیامت، ځکه د قیامت نه خو دوی منکر نه وو که نه، د قیامت په ورځ باندې به دوی ستاسو د الله رب العالمین په مخ کې باندې به ګواه کړئ چې الله دا خلک چې وو نو دې د ښه پته او په تورات کې دا هر څه د پیغمبر دا صفات دا هر څه موجود وو، ځکه دوی به موږ ته ویل چې په تورات کې موجود دي، خو دوی په پیغمبر باندې ایمان نه راوړه. نو د الله په مخ کې باندې بیا ګواه کوي. نو لہذا تاسو دوی ته داسې دا خبرې مه ښایئ، دا پسې په جهالت کې ساتئ، داسې په ناپوهتیا کې ساتئ چې دا د اصل خبرو نه خبر نه شي، که نه سبا به د الله په مخ کې ستاسو په خلاف ګواهي کوي. دا دومره قمقلان و اصل کې چې سړي کې دا دین نه وي که نه د هغه عقل هم کار نه کوي. دا ایمان چې کوم دی که نه دا په سړي کې نو بصیرت پیدا کوي. د دې وجه نبی علیه السلام فرمایي چې تاسو اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور الله، تاسو د مؤمن سړي د هوښیارتوب او د فراست نه ویریږئ، ځکه چې دا د الله رب العالمین په رڼا باندې کتل کوي. نو څوک چې په چا کې چې صحیح دینداري، په چا کې چې صحیح تقوی، په چا کې صحیح پرهیزګاري، یقینا چې هغه الله رب العالمین هغې ته هوښیارتوب هم ورکوي. دا قمقل بیا نه وي، قمقلتوب پکې نه وي. خو دوی کې چونکې دین نه و، دا دومره قمقلانو چې دا په دې باندې نه پوهېده چې دا موږ چې څه کوو، نو که دا خلک موږ خبر نه کړو، ګواهي ونه کړي، نو ولې الله موږ نه ویني؟ الله ته ولې هر څه ښکاره نه دي؟ که د الله په مخکې دوی ګواهي کوي نو الله زموږ دا څه ګډې وډې چې موږ وایو د دین خلاف کوو، الله ته پته نشته. نو د الله په باره کې دومره فضول عقاید د دې خلکو. او نن څه هم داسې علما شته دی، داسې مولیان شته دی چې هغه خلکو ته وایي چې یاره دا قرآن د عوامو ته مه بیانوئ، دا حدیث او قرآن چې کوم دی دا عوامو ته وایي مه بیانوئ، د عوام ته مه خبروئ، ځکه دا به سبا د دې عوام چې کوم دا ور مولیانو سره سبا بحث کوي، مولیانو سره به ځان برابروي. نو که مولا پکې کومه باغ مولۍ ده،
خو که ملا دی او که امیر دی ټول یو شان مسلمانان دي قرآن ټولو ته راغلی ملا ته یوازې نه دی راغلی نو لهذا به هر چاته بیانوي دا موږ دا تفریق راوستی دی چېرې دا ملا دی چې بس دا چېرته فرشته ده او دا نور خلک دا چې بلکل کافر دي نه په نورو خلکو د مولیانو نه کې چې ډېر ښه تقوادار خلک دي نو دې وجې نه دا د یهودو صفت دی چې څوک دا خبره کوي چې تاسو د دې نره خبره عوامو ته مه بیانوئ یو خو ځینې داسې مسایل دي چې هغه د هغې سره متعلق نه جوړې مسلې دي نو په هغې کې عوام نه پوهېږي نو بیانول څه ضرورت نشته دی خو چې کوم بنیادي مسلې دي اهم مسایل دي په هغې باندې عوام پوهه کول پکار دي نو د هغې ته بیانول پکار دي د علماو فرض دي دا د یهودو صفت و چې هغې به وایي چې د عوامو ته تاسو دا اصل حقایق مه بیانوئ ځکه دا به زبان سبا ډاډه شي نو الله فرمایي چې واذا لقوا الذین کله چې دوی میلاو شي دا خلک آمنو چې مؤمنان دا خلکو سره آمنو چې ایمان راوړلی یعنې د یهودو دا منافقان چې کله د مؤمنانو سره میلاو شي قالو نو وایي آمنا موږ ایمان راوړی یعنې موږ ستاسو سره مؤمنان یو واذا خلاو کله چې جدا شي لاړ شي بعضهم بعضې دې نه الی بعضین بعضو ته یعنې خپلو مشرانو سردارانو ته قالو نو هغه سرداران او مشران ورته وایي چې تحدثونهم آیا تاسو بیانوئ دې مؤمنانو ته بما هغه څه فتح الله چې الله کولاو کړي علیکم په تاسو باندې الله تاسو ته هغې علم درکړلی نو تاسو دې مؤمنانو ته بیانوئ دا ورته مه بیانوئ او د دې انجام به بیا صحیح ګورئ او ځکه ورته مه بیانوئ چې لیحاجوکم به د هغې عاقبت او انجام به دا شي چې دوی به بحث او مباحثه وکړي مناظره به کوي ستاسو سره به د دغې په ذریعه باندې تاسو چې د څه ښودلي عند ربکم په مخ کې د رب ستاسو باندې د قیامت په ورځ باندې نو فلا تعقلون تاسو د عقل نه کار نه اخلئ ځان ته دشمن په زور تېره کوئ نو لهذا د عقل نه کار اخلئ مه بیانوئ ورته دا نو الله ورته فرمایي چې دا ستاسو عقاید دي اولا یعلمون دیو نه پوهېږي دا یهود ان الله چې یقینا الله رب العالمین یعلمو پوهېږي ما په هغه څه باندې یسرونه چې دوی پټوي وما په هغه څه باندې یعلنون چې دوی ښکاره کوي نو دوی دومره هم نه پوهېږي چې الله رب العالمین ته ولې په خپله پته نشته چې دا خلک به ورته بیان کړي دا دومره دوی عقاید دومره خراب شوي بیا ورته غوږ شي